زر میاشتې که حساب لګوي 12 مهینې 12 میاشتې یو کال جوړیږي او دا زر میاشتې چې حساب وکړي دا درې باندې اتیا کاله او درې نیمې میاشتې یا شلور میاشتې برابر شي زر میاشتې دا درې باندې اتیا کاله او درې نیمې میاشتې یا شلور میاشتې دا حساب برابر شي نو گویا چې دا الله کریم فرمایي چې یو مسلمان د لیلۃ القدر پر شپې باندې صرف او صرف ما رضا پاره په اخلاص سره تیر کړي نو الله کریم د مسلمان ته درې باندې اتیا کالو درې نیمه یا شلور میاشتو عبادت اور برابر ثواب ورکړي د ټول مسلمانانو دا څه خبره نه ده الله کریم دی ویش په برکت سره درې باندې اتیا کالو عبادت ثواب ورکړي آیا بیا مسلمان د دیش په تلاش ولې نه کوي آیا مسلمان بیا د دغه غټه تلاش ولې نه کوي دنیاوی غټه په خبره شي پرې دنیاوی فائدې په څه خو مړه هر مشکل ته غاړه ځو هر تکلیف ور پاتې راو ولسی د مسلمانانو آلته بوډا دا یقین پوخي عقیده ما پخې چې دا تکلیف زت دی راو دا غټه ماته ملو کېږي پستر کو باندې وي دان ټرک راغلی په کتارو شو دا ولاړې تا ته مشقت یې چې روزه مې ده ته راکېږه با دکې په برداشت کو تکلیف په برداشت کو ګانټا دو ګانټې په درېږه او دې په دې لګېږي چې ختم سلا تو ملاو سلا کو نسل ملاو خو بیا به تا هغه تکلیف په تکلیف نشلایي بیا به تا هغه مشقت په مشقت نشکاري ولې چې کوم مخت هغه غټ پستر کو باندې ویني هغه غټ تا پستر کو باندې ښکاری چې ما ته مخت غټ ویلاو کېږي زم مخت دانا اندو ما ته فائدہ ملاو کېږي تا هغه باندې یقین کوختا اخرت ور باندې خدا وې زموږ مسلمانانو دا خو دنیاوی فائدہ ده دا خو یو ارزي ګټه ده چې کومه حقيقي ګټه ده د آخرت ګټه ده د دې دنیا او آخرت هر ګټه ده نن بیا اخر مسلمان لدی نه ولې غافل ده نن بیا اخر مسلمان د دیش په تلاش ولې نه کوي چې الله کریم فرمایي دی ویش په عبادت په برکت سره چې څوک دی ویش په عبادت کوي لیلۃ القدر خیر من الف شهر دا د زرو میاشت عبادت نه افضل ده د زرو میاشت عبادت نه زیات ثواب الله کریم دی ویش په چور کوي دی ویش په دورا ګټه او فائدہ ورکوي وی د ټول مسلمانانو د اخر مسلمان دی ګټه تلاش کړی نه کوي اخر مسلمان د دې ګټه ولې پوښتنه نه کوي ولې دا وخت ورشي او رحم باندې تیری سي مسلمان نه دی خبر نه دی معلومات نه ہوتا چې دا یو شپه د درې باندې اتیاو کالو عبادت نظر ثواب الله کریم ورکوي دا دې د مسلمانانو ایمان کمزوري ده دا موږ ایمان کمزوري ده چې نن موږ د قرآن او د آخرت ګټه په ګټه باندې مشکاري نن موږ هغه غافل یو الله کریم دې موږ ته د هغه ګټه فکر کولو توفیق نصیب